أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 255 نمبر آیت دی سورہ بقرہ. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. د سورة البقرہ دا 255 نمبر آیت یو ډیر عظیم شان لري او رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د یو صحابي نه تپوس وکړو چې تا ته پته شته چې په قرآن کې ټولو کې لوی او د کمال والا د فضیلت والا آیت کم یو دی. هغې ورته په اولني هغه کې دا وویل چې الله او د الله رسول ته پته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې دا سوال دوباره ریپیټ کړو چې تا ته پته شته چې په قرآن کې لوی آیت عظیم آیت کم یو دی؟ نو هغې ورته وویل چې الله لا اله الا هو الحي القيوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې صحابي ته وویل یا ابا المنذر، په سینه باندې ورته لاس داسې لاس کېښو، ورته ویل چې مبارک شه، تا ته د قرآن علم درته مبارک شه، مطلب چې تا ماته درست جواب راکړو. دا د قرآن په ټولو آیاتونو کې عظیم آیت دی او محققین علما مفسرین لیکي چې دې ته د عظمت ولې حاصل دی. هغوی دا خبره لیکي چې دې ته عظمت د دې وجې نه حاصل دی چې دې آیت مرکزی خیال توحید دی او توحید چې کم سیز هم بیان کړی وي هغه عظیم وي. چې کم انسان په عقیده د توحید باندې ولاړ وي نو هغه هم عظیم وي او په مسلمانانو کې چې کم مسلمان عقیده د توحید ډیره مضبوطه وي نو هغه د الله په نیز باندې هم ډیر زیات د احترام او د عزت والا وي. د قرآن وړوکې سورت د سورت الاخلاص، لیکن تاسو به د هغې په فضایلو کې اورئ چې د قرآن ایک تہائی اجر پاغی کې دی. د هغې وجه دا ده چې دی یو څو آیاتونه مختصر صورت دی لیکن د هغې مرکزی خیال، د هغې مرکزی مضمون په توحید باندې مشتمل دی. نو عظمت ورته د دې نه میلاو شوی دی. په دې آیت کې د الله رب العالمین تقریبا ډایرکټلی اینډ ډایرکټلی په اشاره کې یا براه راست 14 نمونه ذکر شوي دي. 14 نمونه د الله رب العالمین په دې آیت کې ذکر شوي دي او په دې آیت کې الله رب العالمین په آغاز کې د یوې خبرې دعوه کړې ده. د دې خبرې دعوه کړې ده او هغه دعوه دا ده الله لا اله الا هو. وی الله یو ذات دی، نشته دی لایق د عبادت سوا د الله نه مگر هغه دی. دا د الله طرفه یو دعوه ده او د دې دعوې د ثبوت دپاره الله رب العالمین 11 دلیلونه بیا لاندې ذکر کړي دي چې الله یوازې ذات ذکر په الله کې دا کمال دی، دا کمال دی، دا کمال دی چې په دنیا کې انسان څومره هم با کمال شي لیکن د ټولو کمالاتو مجموعه په یو صورت باندې هم نشي. یعنی زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د کمالاتو مجموعه وکنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، لیکن په دې کې چې الله رب العالمین د ځان د لپاره کوم صفات ذکر کړي دي کنه هغه صفات په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې هم نو. الله رب العالمین دلته کې ځان د لپاره یو صفت تذکرہ کړي لا تاخذه سنة ولا نوم. وای الله دا شان ذات دی کنه چې نه په پرکاله راځي او نه په خوب راځي. پرکاله د خوب نه هغه پریر چې کوم کنډیشن وي هغه جټکه چې انسان وي کنه. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سیرت مبارک د موږ متعلق یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د خوب د غلبې د وجې نه سحر مونځ قضا شوی او چې راپاسېدلو نور راختلی و. یعنی پیغمبر علیه السلام په ټول انسانیت کې عظیم شخصیت دی
د الله په ټولو مخلوقاتو کې عظیم شخصیت پیغمبر علی السلام دی، په انبیاو کې او په انس او جن کې، په ټولو مخلوقاتو کې. لیکن دا فضیلت هغه ته هم حاصل نه و. یعنی دا د عقیده توحید خاصیت دی چې دا کمالات صرف په الله کې دي. نو الله رب العالمین په دې کې یو داوا کړی دا او دا داوی د ثبوت د پر یو لس دلیلونه وړاندې کړي. دا ډېر د کمال لډک آیت دی. فضایل هم دا دي چې کم کس وای د هر فرض نه پس آیت الکرسی وای کنه، وای د جنت او د دې په منځ کې صرف مرګ رکاوټ دی. الله رب العالمین به دا کس بخي. یعنی دا عقیده توحید بار بار اعلان کوونکې کس ته کنه، په دې کې توحید بیان شوی دی، په دې کې عقیده توحید بیان شوی دی. دا سورت دا آیت د حفاظت لپاره هم ډیر مجرب آیت دی. الله رب العالمین د انسان حفاظت کوي او نور هم د دې ډیر زیات فضایل ذکر شوی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الله لا اله الا هو، نشتر بل اله مگر دا یو ذات دی، نشتر بل لائق د عبادت سوا د الله نه. الحی ژوندې دی. دا ور الله خپل دلایل اوس د خپل ذات د صفات د توحید د عقیده لپاره وړاندې کوي. الله ژوندې ذات دی، د همیشنا تر ابد پورې ژوندې دی او د هیڅ محتاج نه دی. القیوم او قائم دی په خپل شان باندې، یعنی ژوندې دی او قائم دی، بل سیستم وجود ورکړی دی او په خپل هم قائم ذات دی. لا تاخذه ننسید لرا سنتن پرکاله ولا نوم او نه خوب. یعنی الله تا نه اغا د خوب والا جټکه محسوسیږي او نه ته خوب راځي. یعنی دلته کې وګورئ کنه، الله وایي چې الله ژوندې ذات دی، ویښ ذات دی، القیوم او قائم دی. نو دا په دې صورت کې د یو انسان په ذهن کې سوال یو کوېسچن راشي چې الله ژوندې دی د همیشه نه او قائم دی ولاړ دی، نو خامخه په هغې باندې به ستونزه راځي. نو الله د هغې سیز خاتمه کړې ده. لا تاخذه سنة ولا نوم، په الله باندې ستونزه نه راځي. دا خوب د ستونزې د وجې نه راځي کنه چې انسان ستړی شي. یعنی دا د الله خاصیت دی چې نه ورته پرکالی راځي، نه ورته خوب جټکه راځي او نه پې خوب راځي. له د الله دپاره ما هغه څه دي فی السماوات و ما فی الارض چې په اسمانونو په ځمکه کې دي. یعنی الله د ټول څیزونو خالق او مالک ذات دی، د الله په اختیار کې دي. من هغه څوک، من ذا الذي څوک دی هغه کس، یشفع عنده چې سفارش بو کی داغه په دربار کې، الا باذنه مگر داغه په اجازه سره. یعنی د الله د اجازت نه بغیر څوک هم د الله په دربار کې سفارش نشي کولای. یعنی کله چا په ذهن کې دا یو خدشوي چې زما د دې کس په سهاره باندې د سفارش د وجې نه به بچ شم، د دې کس د سفارش د وجې نه بچ شم، نه، دا سفارش د هغې کس په اختیار کې نشته دی. د سفارش اجازت چې چا ته میلاویږي دا به الله په اجازت باندې ورته میلاویږي. یعنی بل آیت کې د سورې نبأ په 13 سپاره کې الله تبارک وتعالی دا خبر هم کلیر کړی دا چې یو کس به د قیامت پر ورځ باندې خبر هم نشي کولی د الله د اجازت نه بغیر. نو چې خبر نشي کولی د سفارش هم د چا څوک نشي کولی الا باذنه مگر چې الله چاته پرمیشن ورکي. یعلم ما بین ایدیهم، پوهیږي پوهه د پاغه څه چې مخکې تیر شوي دي او ما خلفهم چې وروسته به تیریږي. ولا يحيطون او احاطه نشي کولی د الله نه بشیء هیڅ شی من علمه د هغه د علمنا. یعنی د الله د علم نه څوک احاطه نشي کولی. د الله علم ډیر جوور علم دی، وسیع علم دی. یو انسان چې څومره کمال ته ورسیږي، یو انسان چې څومره په مشاهده کې قوي شي، یو انسان څومره هم تجربه کار شي، د علم غټ غټ منازل ته کی د الله علم ته نشي رسېدلی، د الله علم احاطه نشي کولی. هغه واقع حضرت موسی علیه السلام کې چې کوم بني په 15 سپاره کې دا په هغې کې وایي حضرت علیه السلام د موسی علیه السلام سره روان و کنه، نو یو مرغۍ راغی د سمندر نه یو ساس کې 2 اوبه اوچتې کړلې په خپل هغه مخوکه کې. نو حضرت علیه السلام موسی ته وویل وایي دې دا چې کومې اوبه اوچتې کړې که نه، وایي زموږ علم د الله په مقابله کې دومره لکه د اساس کې د سمندر په مقابله کې. نو زموږ اساس کې د هغه سمندر احاطه چېرته کولی شي؟ یعنی د الله د علم نه څوک احاطه نشي کولی. وسع کرسیه السماوات والارض، او فراخه د کرسی د هغه د اسمانونو او د ځمکې نه. دلته کې لفظ د کرسی راغلی دی.
د لفظ د کرسی متعلق د محققین علما مفسرینو په ماینس کې چې کوم ډسکشن دی هغه دا دی چې جمهور مفسرین چې کوم زمونږه د اهل سنت والجماعت سره تعلق ساتي او د فقه حنفی منون کی دي او د فقه حنفی پرانا کې د دین فهم حاصل کړي دي هغه وایي چې د کرسی نه مراد حقيقي کرسی ده او دا د عرش نه لاندې د الله یو مخلوق دی او دا ډیر غټ مخلوق دی دا د ځمکې اسمانونو نه غټ دی دا د ځمکې اسمانونو نه غټ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل غالبا حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه ته تاسو کو چې دا کرسی څه شی دی نو پیغمبر علی السلام او ته چې دا د الله مخلوق دی او دا ډیر غټ دی دا ډیر عظیم وسعت لري او دومره غټ دی لکه په ځمکه اسمان کې تر غتمه لړه کې دا په څومره حیثیت لري د ځمکه اسمان کې را غتمه چې لړه کې نو د ځمکه اسمان د کرسي په مقابله کې دومره حیثیت لري لکه دا غتمه دا د ځمکه اسمانونو دومره غټه ده او بیا د کرسي نه عرش په دې اندازه باندې غټ دی دا د الله مخلوقات دي او سم محققین دا وایي چې د کرسي نه مراد د الله بادشاہي ده د الله عظمت مراد دی د الله رب العالمین هغه چې کوم هغه سپیریارټی دا یا د الله رب العالمین چې کوم هغه ملکه د قدرت داغه مراد ده لیکن جمهور مفسرین وایي چې نه دلته کې الله کرسی لفظ ذکر کړی دی نو موږ ته مطلب د کرسی اخلو شي دا د الله یو مخلوق دی د خپل شان مطابق الله پیدا کړی دی موږ به دا وایو چې د الله د شان سره چې څه لایق دی داغه مطابق دا د الله یو مخلوق دی د عرش په صورت کې او د کرسی په صورت کې common sense خدا دی کنه پاک د څه شي غاخ نه دی محتاج د الله د څه شي محتاج نه دی او تاسو خدا غو چې د غا هدا کنه او ځوان چې دې کې د الله غاز کم نه کم عظمت مراد دی دیکھیں ګوره ما تاسو سم مفسرین دا خبره کړی چې دلته کې د الله رب العالمین چې کم هغه ملکه قدرت ده کنه هغه د طاقت هغه حیثیت ته مراد ده سم مفسرین دا غسته ده لیکن سم مفسرین وایي چې په قران کې کم لفظ په سری لفظ سره راغلی دی کنه کرسی نو د هغې نه مونږ هغه غسته شو پای کې بل تعبیر مونږ نشو کولای الله کرسی مراد کړی دا نو مونږ وایو چې کرسی ته مراد ده لیکن د الله د علم مطابق چې څه مراد دي زمونږ هغه کرسی مراد ده مونږ د دې نه خپل اندازې مطابق بل نشي غوښتل اکثر مفسرین دا وایي چې الله لفظ د کرسی ذکر کړی دی نو زمونږ ته مراد هغه کرسی ده اوس کرسی د کم حیثیت والا ده دا غي سره وای زمونږ عقیده دا ده چې د الله د شان مطابق څه شوی هغه کرسی ته مراد ده بالکل او مفسرین وایي چې دا کم چیز د نشست د پر استعماليږي کنه لکه د ازل تر ابد پورې د کرسی د سلطنت د یو نخښه ده کنه نو دلته کې د الله د عظمت او الله د سلطنت د الله د بادشاہي یو مظهر دی خو دې نه مونږه مراد دا شې نشو غوښتل چې دا حقيقي کرسی ده یا هغه د قدرت والا هغه پاور ته مراد دی ځکه چې کلیر څه وضاحت نه شوی نو مونږ دا وایو چې دا یو کرسی دا او جسم لري رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې ویلي دي چې دا یو چیز دی وجود لري د ځمکې اسمانونو نه غټ دی خو زمونږ ته مطلب د الله قدرت هم کې دی شي او په حقیقت کې فزیکلی کرسی هم کې دی شي دا دواړه مفهومونه په ذهن کې یاد ساتل پکار دي ولا يؤوده او نستړی کوي دلرا یعنی الله نستړی کیږي حفظهما په حفاظت د دې باندې یعنی الله د دې په حفاظت باندې نستړی کیږي وهو العلی العظیم او الله اوچت ذات دی او لوی ذات دی صدق الله العظیم په دې کې ماته ستویل چې الله رب العالمین تقریبا 14 نمونه ذکر شوی دي هغه ناون او پروناون په صورت کې مطلب چې د ضمیر په صورت کې او ډایرکټلی لکه د الله نوم او د آیت په آغاز کې الله چې کوم نوم ذکر کړی دی الله د لفظ دی کنه چې دا واحد دی د دې په ګرامیټیکلی هم جمع نه جوړیږي نو الله ځان لپاره یو خاص نوم وضع کړی دی دلته کې اختتام هم د الله په عظمت سره شوی دی او آغاز هم د الله د عظمت والا په نوم سره شوی دی دا د کمالاتونه ډک یو آیت دی
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو، الله نشتره لایق د عبادت داغه نه سوا مگر هغه دی. الحي القيوم، ژوند دی او قائم دی. لا تاخذه نسی هغه لرا سنتون پرکاله ولا نوم او نه خوب. له ما فی السماوات، دلردی هغه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکو کې دی. من ذا الذي يشفع عنده، سوق دی هغه تن چې سفارش کوي د الله پنيس کې، الا مگر باذنه په اجازت د الله سره. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، او پوهیږي پاغه چې مخکې تیر شوی دي د مخلوقاتنا او ورسته چې تیریږي د مخلوقاتنا. ولا يحيطون بشيء من علمه، او احاطه نشي کولای یو سیز د الله د علم نه الا مگر بما هغه شاء چې الله یو غواړي. الله چې شاته علم ورکول غواړي ورکول شي، خود چا علم د الله د علم نه احاطه نشي کولای، داغه نه لوی نشي کېدلی. وسع کرسی السماوات والارض، او فراخ د کرسی د هغه د اسمانونو د زمکنا. ولا يؤود حفظهما، او نستړی کوي الله لا حفاظت د دې. وهو العلي العظيم، والله اوچت ذات دی او عظیم ذات دی. صدق الله العظیم. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على اشرف وصلى الله تعالى على خير. جزاكم الله خير.